أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق الله العظيم. مخی آیت مبارکو کی اللہ تبارک و تعالی د توحید عقلی دلائل بیان فرمائل چې ستاسو رب الله دې اغزاد چې د اسمانونو د ځمکې پیدا کوونکی دی او شپه او ورځ د دې یو بل پسې تګ را تګ د ستورو د سپوږمۍ د نور د دې دا ټول نظام چلولو والا دا یو د الله ذات دی پیدا کړی غم دی او حکم هم د هغه چلی. بیا فرمایل چې تاسو هغه رب بلې رو بلې هغه نه دعاګانې غواړئ په عاجزۍ او په پټه باندې ځکه چې هغه د حد نه تېرېدونکو خلکو سره محبت نه کوي او یو ځل د قرآن کریم په ذریعه باندې په مخ د ځمکه باندې عدل انصاف او امن و امان قائم شوی دی نو تاسو په دې کې بیا دوباره فساد مخ وروئ او خپل رب نه دعاګانې کوئ په خوف او په امید سره. بشک رحمت د الله هغه نزدې دی نیکی کوونکو ته. نن چې کوم آیت مبارکه ده په دې کې هم د توحید دلایل ذکر کیږي هغه په دې صورت باندې چې الله تبارک وتعالى هغه ذات دی چې هغه لګي هواګانی اوچلي د باران رحمت د رحمت د نزول نه مخکې د باران رحمت نه مخکې هواګانی اوچلي او هغه هواګانی مبشرات وی زیری ورکی خلکو ته یخ هواګانی اوچلیږي او هغه هواګانو نه خلق دا اندازه ولګي چې را اوس بک خیری رحمت د رحمت باران وکي دا د الله تبارک وتعالى طرف نه زیری وي او چې کله د الله تبارک وتعالى په حکم باندې اوریزه اوچت شي هغه درنی او د وبونه ډکی اوریزي د الله سبحانه وتعالى په حکم باندې یو زینا بل زیتا منتقل کول هغه روانه کول او چې کم زینا کم زی پوری د باران د الله تبارک وتعالى په خوخه باندې وی الته ورول او بیا دغه باران په ذریعہ باندې په قطرو اوبو خپل منزل مقصود ته رسول او بیا الله تبارک وتعالى د دې مثال وجه ذکر کوي چې د باران اوبو په ذریعہ باندې زمکا رازرغنوما اوچ زمکا شاړ زمکا بنجر زمکا مړ زمکا رازرغنوما نو بعینه دغه شانتی تاسو به هم چې کله مړ شي خوري ایری شي نو دوباره به تاسو زو راځوندې کوم. نو دا مثال دې د پاره الله تبارک وتعالى ذکر کوي چې یو مسلمان د الله کلام قرآن مجید مخ ته کېږدي او د دینه عبرت واخلي او د دینه نصیحت واخلي او د دینه وعظ و نصیحت چې زده کوي نو هم دینه زده کوي او وعظ و نصیحت چې کوي هم د الله د دې کتاب نه کوي ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې فذکر بالقرآن من يخاف وعید تو وعظ و نصیحت کوا د الله د کتاب نه د قرآن کریم نه هغه چاته چې هغه د وعید نه یریږي د ورځ د قیامت نه د عذاب نه یریږي.
فرمایي چې وهو الذي او دی هغه ذات دی يرسل الرياح چې لګي هواګانی ریاح ریح مفرد دی ریاح دغه جمع ده هواګانی بشرن زیری ورکون کی بین یدی رحمت وړاندې د رحمت د باران خپلنا باران رحمت نه مخ کی او غراشی یخي هواګانی او چلیږي خلک وایي چې چرته باران وشو او که خیری باران بکی اندازه ولګي دا مبشرات دا زیری ورکون کی هواګانی حتی هر کله اذا قلت او چتکلی صحابا اوریزی ثقالا درنی سقناه نوروان کړو موږ دا لبلد میت طرف د خار مرتا زمکی اوچتا فانزلنا به الماء بیا موږ ورو پدې د دینا وبو فاخرجنا به پس روبا سمون پدې سرا من كل الثمرات هر قسم میوه كذلك دغشا نخرج الموتى روبا سمون غمړي لعلكم تذكرون دې د پاره چې تاسو نصيحت قبول کړئ نو د باران چې کوم نظام دی دا د الله تبارک وتعالى د قدرت یو داسې کرشمه ده چې د ټولي دنیا ساينس او ټکنالوژي راجم شي یو د الله رب العالمین د اوبو چې کوم نظام دی کوم سیستم دی د دنیا کونی کونی ته او هر ضرورتمند ته د رسولو چې کوم نظام دی د دې مقابله د ټولي دنیا ساينسدانان ماهرین هغه نشي کولی کټول یوزي شي هم کچري الله تبارک وتعالى باران رحمت کړي وي او خلکو ته ویلې وي چې را باران وکيږي ځان له وبو سٹور کوي ذخیره اندوزي کوي ځان له ذخیره کوي نو چا کې هم داسې قوت او طاقت نشته چې هغه دومره مقدار کې وبو ځان له ذخیره کوي چې هغه د انسانانو د حیواناتو د ټولو مخلوقات لپاره کافي شي دا د الله تبارک وتعالى قدرت کامله ده حکمت بالغه ده چې رب کائنات په خپل قدرت کامله سره د سمندرونو ابي بخارات اوچت کی اغینا اوریزي جوړ شي هغه درنی اوریزي د الله سبحانه وتعالى په حکم باندې منزل مقصود ته ورسي التا باران شي او هغه باران د زمکه لاندې سٹور شي او محفوظ شي او بیا د انسان د بدن د رګونو په شانتي هغه اوچلېږي په مخ د زمکه باندې ګرځي د زمکه لاندې هغه حرکت کوي نقل و حرکت کوي او په کم ځای کې د انسانانو یا د حیواناتو د ضرورت لپاره د اوبو تقاضا په خشینو فورا هغه الغزي وکني کندو باسي الله تبارک وتعالى هغه ته اوبو مخکنال ته موجود کړی وي یعنی دا یو قدرتي نظام دی او داسې نظام دی چې انسان کچري ټول عمر په دی باندې غور او فکر وکي د الله تبارک وتعالى د قدرت انتها ته نشي رسیدي دغه احاطه نشي کولی لہذا قرآن کریم بار بار موږ تاسو ته دعوت فکر راکړي وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون د تفکر د تدبر فکر موږ له قرآن کریم بار بار دعوت راکړي لہذا الله تبارک وتعالى دغه اوبو په هر ځای کې موجود کړي دي او بالکل د انسانانو د ضرورتو مطابق هغه موجود کړي دي او بیا فرمایي چې وجعلنا من الماء كل شيء حي منګه د هر سیز ژوند چې دغه په اوبو کې هر سیز منګه په اوبو سره ژوند کړي دي افلا يؤمنون بهم دوی ایمان نه وروړي د الله تبارک وتعالى هغه د قدرت کرشمی هر طرف ته د کائنات موجود دي کبل فرض صرف یو انسان په اوبو په دې نظام باندې غور او فکر وکړي نو دغه ایمان وروړل پردام کافی دي شیخ سعدی رحمت الله علیه د وفات نه بعد چا خوب کې ولیدو چې تاسو الله تبارک وتعالى سم معاملې وکړه نو شیخ سعدی رحمت الله علیه په جواب کې فرمایي چې رب کائنات ز په یو شعر باندې او بخلم ما ته فرمایل رب کائنات چې تا زما د قدرت په باره کې و خبره کړې و د هغه شعر د برکت چې ستا مغفرت کوم هغه ستا د مغفرت سبب جوړ شو شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمایي چې برگ درختان سبز در نظر ہوشیار هر ورق دفتریس معرفت کردگار د دې اونې دا شنی پانی هر یو پانه چې دا د الله تبارک وتعالى د قدرت د پہچان د پاره یو کارخانه ده لوی کارخانه ده مونږه بوټي له وبور کو
او د بوټي جړو په ذریعہ باندې او د هغه د رګونو په ذریعہ باندې هغه اوچتو دنګو د غرونو په شان دي اوچتو اونو ته د هغه سرونو ته د هغه سانګو ته بیا هر یو پانی ته او په پانی کې دنه چې کوم رګونه وي هغه رګ ته د اوبو رسول والا یو الله دی. او بیا الله رب کائنات هغه د اوبو په ذریعہ باندې د مرز مکر ژوندې کوي، دغه اوبو په ذریعہ باندې شاړ زمکر ژوندې کوي، هغه اوبو په ذریعہ باندې اوچ زمکر زرغون کی. او بیا مونږ ته دعوت فکر راکړي چې باران رحمت وشي په ټول زمکه باندې یو شانتي وشي. ځینې ځایونه داسې وي چې الته کې د هغه باران په ذریعہ باندې سرسبز او شاداب ګلونه، نباتات، میوې، نعمتونه او دا ټول ارسه چې دی هغه راوخیږي، هغې نه زمکه دا استفاده وي. او همغه علاقه کې بل زمکه وي هغه همغه شان دي اوچه شاړه پاتې شي، صرف لوند را لوند شي او اوبه ورباندې تیر شي، نو هغه نور مغسی پاتې شي. دغه مثال یو دعوت فکر دی، د الله کتاب راشي، د الله د دین مهنت وشي، یو طرف ته دعوت و تبلیغ سلسله دا مهنت کوي، بل طرف ته علما، مساجد، مدارس، خانقاهګانی او منبر و محراب نه आवाज لګي. او دغه شانتي په هر میدان کې علما، دعوت و تبلیغ والا، تصوف والا، خانقاه والا، مجاهدین، مبلغین د الله کتاب خلکو ته اوري، مهنتونه کوي، د الله دین طرف ته دعوتونه ور کوي. خو چې کوم زړونه د الله تبارک وتعالى د طرف نه ورته هدایت ملو شي، هغې نه استفاده وکړي. څوک و دعوت تبلیغ نه متاثره شي، څوک خانقاه نه متاثره شي، څوک د مسجد منبر و محراب نه متاثره شي، څوک د درس قرآن، درس حدیث حلقې نه متاثره شي، دین طرف ته مایل شي. او ځینې خلک چې دی هغه د بنجر او شاړ ځمکې په شان دي، اوچ په اوچه پاتې شي، په هغوی باندې هېڅ څیز اثر نه کوي، چا نه هم نه متاثره کېږي. او ځان ته یو سوچ او یو فکر او یو فرعونیت په ذهن کې نیولې وي چې د الله د کتاب نه د استفاده کولو، د الله دین ته د نزدیکېدو لپاره شیطان د هغې زړه کې وسوسې اچوي. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیطان خپلو دوستانو ته داسې وسوسې اچوي، هغه دین ته نزدې نه پرېږدي، د الله کور ته نزدې نه پرېږدي، د الله کتاب ته نزدې نه پرېږدي، الله والا خلکو ته نزدې نه پرېږدي، په مختلفو بهانو سره چې دی هغه لرې ساتي. نو لہذا دغه چې د په دې دنیا کې د الله د دین چې کوم شمع بلیږي، د الله د دین د هدایت چې کوم چشمې روانې دي مختلفو صورتونو کې، هغه موږ او تاسو ته ښکاري. دا د الله تبارک وتعالی طرف نه د رحمت باران دی. نو دغه د رحمت باران نه هغه خلک استفاده کوي چې کوم خلکو زړونو ته الله تبارک وتعالی هدایت ورکړي وي. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. قرآن کریم نه هر سړی فایده نشي اخیستی. هدى للمتقین دا متقیانو دپاره، د شرک نه ځان بچ کوونکو دپاره، د الله نه یریدونکو خلکو دپاره دا مفید دی، هغوی ته دا هدایت ورکوي. نو څرنګه چې د نور د رڼایي د روشنایي نه استفاده هغه کس کولی شي چې دا د نظر د سترګو بینایي موجوده وي. یو سړی سترګو نه نابینا وي، معذور وي، ړوند وي، هغه د نور د رڼا نه استفاده نشي کولی. دغسې چې د چا زړه د شرک نه پاک وي، د کفر نه پاک وي، د نفاق نه پاک وي، هغه د کلام الله نه استفاده کولی شي. الله جل شانه د دې مثال ذکر کوي د باران، چې د باران په ذریعه باندې زه مړه ځمکه رازرغونومه، دغه شان د الله د کتاب په ذریعه باندې مړه زړونه را ژوندي کېږي. قرآن کریم چې کله ولوستلی شي، حدیث پاک کې راځي چې دا د زړونو زنګ صفا کوي. د قرآن کریم تلاوت چې کله معمول سره یو مسلمان کوي، روزمره په بنیاد باندې د الله د کتاب تلاوت کوي او د الله په کتاب باندې د ځان پویولو کوشش کوي، څومره کثرت سره د الله ذکر کوي، څومره کثرت سره د کلام الله تلاوت کوي، هغه عمره د زړه زنګ چې دی هغه صفا کېږي. حدیث پاک کې راځي چې څرنګه اوسپنه زنګ نیسي، دغه شان زړونه هم چې دغه زنګ نیسي، زنګ آلود شي. او د هغې د تطهیر او د تزکیې او د صفایي ذریعه کلام الله دی، قرآن مجید دی، دی باندې ځان پویول، د دې تلاوت کول، د معمول مطابق د الله د کتاب نه 2 3 4 آیتونه زده کول. څومره د افسوس مقام وي چې د دنیا په هر علم باندې سړی ځان پوهه کړي او په هغې باندې پوه شي، د الله د کتاب نه بېخبره ځان وساتي. الله جل شانه د عمل توفیق. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.